بسم الله الرحمن الرحيم. باب ثبوت النسب غشي ورته مولوی صاحب تر اوسه پورې معتدات بیان وشو، چا عدت په حیض تیرولو، چا عدت په میاشتو تیرولو، او چا عدت په وضع حمل مانیو. نو وضع حمل چې وشي نو اوس د هغې احکام بیانوي. نسبت د دغه ماشوم به چاته کوو نو دغې ته ویلی کېږي ثبوت النسب. تاسو یو څو مسلې ذهن کې اول نه کېنوئ، ټول بره ګورئ. اوله مسله دا ده چې کم از کم موده د حمل شپږ میاشتې ده. که چا واده وکړو شپږ میاشتې نه دي تېرې شوي او ماشوم پیدا شو، دا به د دغه سړي نه نه وي. دویمه دا د زیات نه زیات موده د حمل لا 2 کاله ده، دې نه زیات مور په خېټه کې ماشوم نه پاتې کېږي. دریمه مسله دا د توجه ماشوم نسب پلار ته ثابتولو کې چې څنګه ممکنه جوړېدل موږ بیا ثابتوو. بس دا ذهن کې کېنوئ کا. اور سره یو قانون دی علامه امام کرخی رحم الله شپږم اصل جوړ کړی دی: امور المسلمین محمولة على صحة متى امکن على الصداد والصلاح. دغه شان هم راغلی مسلمانانو امور به صحت تاړو تر څو چې ممکن وي. نو ماشوم به پلار ته ثابتو تر څو چې ممکن وي. اوس راځئ قصو ته. تاسو اولې مسلې ته غوږ شئ. اوله مسله دا د قدرې مسله ده. یو سړي ویل که د پلانکۍ سره زما نکاح وشوله نو بس طلاق دی. یو پیره به ویم غوږ بږدئ ښه. نو ده ورسره نکاح وشوله نو فورا څم شوه، خو بیا د نکاح نه پس شپږ میاشتو کې ماشوم پیدا شو. نو 2 حکمه لګوي. لکه بره ګورئ، یو دا چې ماشوم به خاوند ته ثابت وي د دې ښځې، ابې پلاري. او دویم دا چې مهر به هم مکمل لازم وي د ښځې دپاره په دې خاوند باندې. حالانکې نکاح سره فورا څه راغلی لکه طلاق راغلی. دا څنګه نورې قصې که وګورئ. ومن قال چا چې ویل ان تزوجتو که چېرې ما نکاح وکړه د فلانتن سره فهي طالق طلاق دی. فتزوجها نکاح یې ورسره وکړله ولد فولدت نو ماشوم یې وشو ولدن ماشوم ل16 اشهر شپږ میاشتو کې. دا شپږ میاشتې د کله نه وي؟ من یوم تزوجها د هغه ورځې نه کومه کې چې نکاح کړې وه. دلته یوم فعل غیر ممتد سره ملګری شوی دی. نو وقت ته مراد دی د هغه وخت نه چې نکاح یې کړې وه. نو 2 حکمه، یو دا فهو ابنه، یو علیه المهر محرم لازم 2. اما النسب بره ګورې لکه سوال غټ دا دی ښه. دا نسب څنګه ثابت دی؟ دغه هلک ته لږ ځای کولاو که چې ګوري نسب څنګه ثابت دی یار؟ جواب دا دی مولوي صاحب فراش قایم دی که نه. او قانون دا دی چې کله فراش وي الولد للفراش، بیا چې د چا فراش ماشوم هغه ته منصوب وي دلته فراش قایم دی. څنګه قایم دی یار؟ دا خو څنګه نکاح وکړه مخې سره طلاق رالی که نه. وینا احتمال شته نور خبره که وګورئ. اما النسب چې دی فلانها هغه دا چې دغه فلانها یې لیکلی که نه. ځکه نسب دا ښځه چې د ویمه فراش هو دا فراش د سړي ده. او کله چې ښځه فراش د چا وي د هغې بچی پیدا شي نو ماشوم هغه ته منصوب وي. لانها فراش یې څنګه دی؟ اوس د دې دلیل دا یوه دا وشوله ماشوم ولې خاوند ته منصوبوئ؟ ځکه چې دا ښځه فراش د سړي دی. په دې خبره ختمه. دویم سوال، دا ښځه فراش د سړي څنګه جوړ شو؟ دا خو مخکې سره طلاقه شوه. وی لانها لما جاءت بالولد. تاسو لږ بر وګورئ، کله چې ماشوم راوړی دی که نه، توجه، د نکاح نه پس شپږ میاشتو کې نو معلومیږي د طلاق نه پس به د ماشوم راوړېدو پورې ټیم د شپږ میاشتو نه کم تیر شوی. نه رسئ پې څه مو ویل چې د ماشوم د پیدایش او د نکاح په منځ کې شپږ میاشتې تېرې شوي. نو بیا به د ماشوم د پیدایش او طلاق په طلاق کې د شپږ میاشتو نه کم ټیم تیر شوی، کم به تیر شوی. نو دا څوک ویلی شي چې طلاق نه پس چا وتې کړې ده او حمل یې جوړ شوی، اوس یې بچی راوړه، بیا خو شپږ میاشتو کې دننه شو. په خبره پوه نه شولی. نو دا څوک نشي ویلی چې طلاق نه پس حامله شوې ده. بس مسله دا ده چې نکاح نه پس
او د ماشوم نکاح او د ماشوم پیدایش په منځ کې تلګ خلک لاس مو مړ یار یو خبرم لاس پیره وکړ ستا په وجه ګورې لګه چې د نکاح داسې ګران دی او د ماشوم ترمنځ شپږ میاشتې تیرې شوي دي نو د ماشوم پیدایش او د طلاق ترمنځ به کم ټیم تیر شوی څنګه ځکه نکاح شرط دی او طلاق مشروط دی که نکاح مې وکړه ته به طلاق یې داسې ویلي که نه نو شرط مقدمي مشروط مؤخري نو شرط طلاق لږ دی خو به هر حال مؤخر دی نو چې د نکاح او د ماشوم پیدایش کې شپږ میاشتې دي نو لږ کم طلاق او د ماشوم منځ کې ټیم شو داسې ده که نه ده او به دا فراش چې دی که نه فراش دا د نکاح حکم دی چې نکاح وشي فراش راځي نو د طلاق نه مخکې فراش دی پوهېږئ ځکه طلاق خو به مشروطو وروسته راغلی نو فراش وخه نور خبرې کړې ګورئ ورته لأنها دا ښځه چې د لما جاءت کله چې دی راوړلو بالولد ماشوم لستة اشهر من وقت النکاح شپږ میاشتو کې د نکاح د وخت نه نو بس فقد جاءت به دې ښځې راتګ به د ماشوم وکولې اقل منها کم موده د شپږو نه تېره شوې وه من وخت الطلاق نه کې حسابو نو فکان العلوق قبله دا علوق د حمل جوړېدل چې دا د طلاق نه مخکې و په حالت د نکاح کې اوس به سوال ستاسو پیدا کېږي چې دا به څنګه صورت یار دلته خو نکاح سره فورا طلاق راغلی نو مشرو کې تاسو ته قاعده ویلې وه ماشوم ثابتولو کې چې څومره ممکنه و موږ به کوشش کوو داسې ویلي که نه نو د دې صورت جوړېږي که نه څنګه دې سړي دې ښځې د باندې د برم لاس تېری بلکل پوهېږئ که نه او شی هم پکې ورکړی دی او بس ورته وایي زه دې قبول یم ګواهان بار ناستې دي او یا ورته مې قبولي کار یې وکړو مخې سره یعنی انزال چې دی که نه انزال او نکاح یو ځای شوې ده شی مخکې نه ورکړی و ته مې قبولي ما وایم زه تا سره نکاح کوم ستا قبوله ده ښځه ورته وایي زما قبوله ده چې ویله ده هلته انزال هم وشو دواړه یو ځای وشو امکان دی که نه نو بیا د انزال نه پس طلاق دی نه رسی پې نو انزال او نکاح یو ځای د نکاح او د انزال نه پس طلاق دی نو حمل خو دغه انزال سره جوړ شوی و نو حمل په براش کې و ګواهان بار ناست یو ته وایي چې لکه ګواهان ورته کتل که څنګه نه بار و والتصور ثابتون بین تزوجها هغه دا چې د ورسره نکاح وکړله وهو يخالطها حال دا چې ښځې سره خلط شوی و فوافق الانزال النکاح موافق شوله برابر شوله انزال د نکاح سره والنسب اعتراض د دومره پورې خبرې څنګه کې مړه نسب ثابتول کې یحتاط فی اثباته دې په اثبات کې به احتیاط کیږي دا به کوو لکه ماشوم که پلار نه وي به ماشوم ضایع شي ته دلته د وتې او د انزال قصې کې بل طرف ته ګورې نه انسان ضایع کیږي پاتې شولو مهر ولې لازمه وي پوره وایي چې کله وتې معتبره شوله په حق د نسب کې نه په حق د مهر کې به معتبر شي او کله چې وتې شي مهر خو به کامل واجبي واما المهر فلانه لما ثبت النسب کله چې نسب ثابت شو منه د سرینا جوعل واتی را سړی واتی وګرځېدلو حکما لکه د وتې کړي فتاکد المهر به نو به دغه حکمي وتې سره مهر مؤکد شو قال ويثبت نسب ولد المطلقه ما تلک برو ګوري جی صاحب د هدايه اول د مطلقي رجعي اول د مطلقي د نسب بیان کړي چې عدت کې دغه ماشوم مشیو به د متوفان ها زوجها عدت کې چې ماشوم مشدغه بیان کړي به مطلقه د دو بیان کوي ښا به مطلقه کې چې بالغي او عدت کې دغه د ماشوم بیانم کوي او چې نابالغ ماشوم دغه بیان کوي به چې د بالغ کې هغه کې د رجیو عالم کوي او د باینم کوي مجموعي تور څلور 15 بیانې ګوري وتا اول بالغ ده طلاق ورته ملاو شوی دی رجعي دویم بالغ ده طلاق ورته ملاو شوی دی باین او دریم ماشومه ده طلاق ورته ملاو شوی دی باین څلورم ماشومه ده طلاق ورته ملاو شوی رجعي په دې طرز بیان کړي خدا د څلورم صاحب د هدايه بیان کړي دا قدرت مولا نه دی او پنځم متوفان ها زوجها راځي یو بیان ماته لغوک شي مسله دا ده
چې کومې ښځې ته طلاق رجعي میلاو شي نو به که ماشوم به 2 کاله کې وشو که د 2 کالو نه زیات وشو توجه خو چې لا اقرار نه کړی چې زما عدت تیر شوی دی 3 مې راغلی اقرار نه دی کړی نو که 2 کالو کې د طلاق نه پس ماشوم پیدا شو او یا د طلاق نه پس د 2 کالو نه زیات ټیم تیر شوی ماشوم پیدا شو ماشوم په پلار ته منسوب کو نه پوهیږي په البته زدا بل ګنستو کو ګورې وتا ويثبت ثابتيږي با نسب ولد المطلقه الرجعيه نسب د مطلقه رجعيه اذا جاءت به کلچی دا خزر تک بدی ماشوم باندې وکي لسنتين 2 کالو کې او اکثر د 2 نزيد یا طلاق نزيد پس 2 کالو نزيد ټیم تیر شوی خدا قید بلګي معلوم تقر بانقضاء مدتها ترڅو چې دی اقرار نه کړي په تیرې دلو د مودې د عدت لاحتمال الولوق في حاله العده لکبر وګوري الکه دا څنګه ثابته او احتمال شته کنه احتمال څنګه شته کله چې دا خزم ممتده الطهور وي اول صورت خو آسان دی 2 کالو عدت کې و طلاق رجعي کې عدت کې څوک وته کوي جایز کې نه اخو رجوعي باقاعده نو وته کړي د بس دغه 2 کالو کې مشوم مشو 2 کال نه زیات 3 کال تیر شوی نه به هم طریقه شته کنه څنګه دا خزه ممتده الطهور د شپږ میاشتو کې یو هیز راځي نو طلاق نه بس شپږ میاشتو کې مثلا نه هیز رااله به شپږ میاشتو کې بل هیز رااله به درې 15 میاشتې نورې تیر شولې څو ولس میاشتې تیر شولې مثلا لا دریم هیز نو راغله د وته کړه لرجوي واپس وکړه نو 3 کالو کې خدای 2 کالو نه د دې وته نه بس لا 2 کال نه تیر شي غری بچي راوړو مجموعي تور 3 کال وشو او کزه 2 هیز چې تیر شو مثلا شپږ میاشتې باندې شپږ میاشتې کال نو دغه نه بس وته کړه دا او 2 کال به ماشوم خېټه کې کنه غری ماشوم رااله مجموعي طور طلاق نه بس 3 کال وشو به هم ټیک شو له احتمال الولوق ځکه احتمال شته چې عمل جوړ شوی په حالت د عدت کې لجواز انها ځکه جایز ده چې وی دا خزه ان دا خزه چې دا تكون وی ممتده الطهور وی وان جاءت به لاقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء وس فرق اور فرق برا 2 کالو کې ماشوم پیدا شي طلاق نه بس منګویلیو ماشوم ثابت النسب ده 2 کال نزيد کیم ثابت النسب ده البته که 2 کالو کې دن ماشوم پیدا شي نبه به مونږ وایو دې سره وضع حمل سره دتم ختم څه مطلب 2 کالو کې دن به 2 احتمال دي ښا که 2 کالو کې دن شي څو احتمال دي 2 یو احتمال دا دی چې طلاق نه مخکې حمل جوړ شوی او دا رشل میشت بس حمل پیدا شو مثلا ټیک دا طلاق ورکړې وځي حمل وشوله قصه ختمه عدت ختم نه رسېږي او دا احتمال هم شته چې نه عدت کې وته کړی دا عدت کې وته کړی د لہذا رجوع ثابت ده عدت کې چې وته کې رجوع کنه خدا رجوع شکیش ولا چې عدت کې وته کړی کنه زولوغ جوړ شوی کنه دا ولوغ د طلاق نه مخکې وته نه جوړ شوی رجوع څه شول شکی او په شک سره رجوع نه ثابتېږي بهر حال مسله دا شوغت شي لکه کچره 2 کالو کې دن د مطلقې رجعي ماشوم پیدا شو نو عدت به ختم شي په ځای حمل باندې ماشوم به ثابت النسب ودا وشو او که 2 کالو نه زیات ټیم کې ماشوم پیدا شو توجه پس به 2 خبري یو دا ماشوم ثابت النسب هم دی ور سره رجوع مراله نور خبره کوم وان جاءت کشری د خجرات کو ماشوم باندې لقل من سنتين 2 کالو کې دن بانت من زوجها د خزي خاون نه بدا جدا شي بین قضاء العدت سرا خدا وثبت نسبه ماشوم نسب ثابتيږي لوجود الولوق في النكاح او في العده زکه موجود دی چې د ولوق یا په نکاح کې راغله یا په عدت کې او دواړو کې ماشوم نسب ثابتيږي کار یو وي پاتې شولا دا خبره چې کېږي چې د سړي رجوع کړي وي دا شکی ده کا ولا يسير مراجعا نه جوړيږي لانه يحتمل العلوق ځکه احتمال لري چې دا ولوق راغلي لانه شاندار يحتمل العلوق احتمال لري قبل الطلاق هم ويحتمل احتمال لري بعد الطلاق هم نو که قبل الطلاق رجوع نه ده که بعد الطلاق رجوع ده شک شو فلا يسير مراجعا بشك نه رسېږي
دا مسله مې کړې وه. اوس ګورئ دا مې ویلي که 2 کالو نه زیات ټیم تېر شوی و او بیا ماشوم پیدا شو مطلقي رجعي په عدت کې ماشوم به ثابت النسبي که نه ورسره به څه وي رجوع. ولې به رجوع وي؟ لږ د وجه م واورئ. دلته هم 2 احتمال دي د دې وتې. یو دا چې دا ښځه بل چا وتې کړې ده هغې نه د حمل جوړ شوی. دویم دا چې نه د خاوند په عدت کې وتې کړې ده. نو که خاوند عدت کې وتې کی نه دا به رجوع ده او دا جایز وتې ده. او که چېرې بل چا وتې کړي بې زنا ده. او امور المسلمین محموله علی صحته دا قاعده ویلې وه شپږم اصل ظن المؤمنین خیر نه راوتی دی. مؤمنانو باندې به د خیر ګمان کې موږ به وایو خاوند وتې کړې ده زنا یې نه ده کړې. لہذا چې خاوند یې وتې کوي نو دا خو بیا رجوع ده که نه رجوع ده که نه ده. که ته وایې چې لکه کېدای شي دا ولوق د طلاق نه مخکې جوړ شوی دا خبره دی غلطه ده. بیا به 2 کالو کې دننه پیدا شوی وي. دلته 2 کال نه زیات ټیم تېر شوی دی. صرف دا یو احتمال دی چې طلاق نه بس ولوق راغلی او چا کړی خاوند کړی. وګورئ وإن جاءت کچری د ښځې راتګ کو به په ماشوم باندې لأکثر من سنتين كانت رجعة دا به رجعت وي. ولې لأن الولوق چې دی مولوي صاحب دلته بعد الطلاق دی والظاهر ظاهر دا انه دا ولوق منه د خاوند نه دی انتفاء الزنا منها ځکه موږ منتفي کوو زنا د ښځې نه امور المسلمین قاعدې په وجه فيصير بالوطف مراجعا وتې سره به مراجعې جوړ شي. تاسو پوه شولئ دا قیسې مې چا کې وکړلې طلاق رجعیه کې طلاق رجعي ورته میلاو شوی یو عدت کې ماشوم وشي 2 کالو کې دننه د هغې قسه مشوله 2 کالو کې 2 کال نه زیاتو کې ټولو کې به ثابت النسبي خو 2 کالو کې دننه کې به مراجعه نه وي او 2 کال نه زیات کې به مراجعه هم وي. دا قصې وشوې که نه. اوس باره ګورئ هلکه مبتوته ده. مبتوته مې تبرون بیان کړې وه. کمې ښځې ته چې خاوند په عدت کې رجوع نه شي کولی داسې طلاق یې ورکړی هغه خلعی هغه باینې خفیفی هغه باینې غلیظی دې کې نه شي. اوس د دې حکم دا دی ټول بره ګورئ که 2 کالو کې دننه ماشوم وشو په عدت کې ماشوم به ثابت النسب وي. پوه شوئ بې که نه نه رسئ بې. او که 2 کالو نه زیات 2 کالو کې یا د 2 نه زیات ټیم تېر شوی و او د دې ماشوم وشو بیا به ثابت النسب نه وي. حق خاوند دعوه وکړي چې زما نه دی او دې لا اقرار د عدت د تېرېدو نه یې کړی بیا به هغې کې هم وي. فرق باندې پوه شولئ. هلته بغیر د دعوې و رجعي طلاق رجعي والا کې معتدی رجعي کې او دلته دعوه غواړي. د 2 کالو کې دننه کې خو دواړه یو شان دي خو 2 کال نه زیات کې دا مسله شوله. ګورئ ورته والمبتوته کومې ته چې طلاق باین میلاو شوی یثبت نسب ولدها ثابتېږي به نسب د ولد د دې اذا جاءت به کله چې دا په دې ولد راتګ وکړي لاقل من سنتين کې لانه يحتمل ان يكون الولد قائما. تاسو لږ وګورئ دلته 2 احتمال دي. 2 کالو کې دننه چې ماشوم وشو یو دا چې طلاق نه مخکې وتې کړې دا ولوق د هغې نه دی اولاد 2 کال نه دي پوره شوي پیدا شو ټیک ده. او دا احتمال هم دی چې طلاق نه پس دی خاوند وتې کړې ده او طلاق نه پس یې وتې کړې هغه وتې حرامه وتې ده. باینه ښځه څوک وتې کولی شي او طلاق نه مخکې وتې چې ده حلاله ده نه په کوم به حمل کو حلاله وتې باندې جایز وتې باندې. احتمال لري ان يكون الولد قائما وقت الطلاق فلا يتيقن بزوال الفراش. لنډه دار چې موږ ته یقین نشته چې فراش زایله شوی دی قبل القلوق نه مخکې دا نه شوی دی. فيثبت النسب احتياطا نسب ثابت احتياطا دې عبارت باندې پوه شولې لانه يحتمل يكون الولد قائما في ولد قائم په وخت د طلاق کې. به څه وایي نو دا خبره چې طلاق عدت تیر شوی او داغه نه پس د وتې کړې ده فراش ختمو دا بدینه حمله وکړه ځکه ویل فلا يتيقن ځکه یقیني نه دی نو شک سره نه کوو دا خبرې. واذا جاءت دا صورت من ویلو کله چې د مبتوتی راتب وکړلو په ماشوم باندې له تمام سنتين 2 کال تیر شوی من وخت الفرقتنا نو به لم يثبت نو ثابتېږي. پوهېږئ به ځکه موږ دا نسب ولې ثابتول موږ ویل چې طلاق نه مخکې ولوق دی داسې ویلو که نه چې طلاق نه مخکې ولوق دی نو بیا د طلاق نه واخله تر اوسه پورې بیا 2 کاله څنګه تېر شو کار دننه شوی وی نه پوهېږئ په خبره باندې 2 کال نه زیات خو ماشوم خېټه کې نه پاتې کېږي. نو طلاق نه والا تر 2 کالو پورې چې ماشوم وشو نو که ولوق مخکې د هغې نه
مخکې باندې حمل کې په خبره پوهېږئ نو بیا څنګه 2 کالو پورې پاتې شو نو موږ به څه وایو دا خاوند نه دی هغه خاوند دعوه وکړه به صحت جوړو ګورئ لأن الحمل كم ده وإذا جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت نبا ثابتيږي ولي لأن الحمل حادث بعد الطلاق دلته حمل ثابت پیدا ده پس طلاقنا فلا يكون منه نبا خاون ته منسوب کوم لأن وطیا ځکه وطی د خاون کومنګ وای خاون وطی کړي دا وطی خو په عدت په دوران کې سره حرام ده ها الا يدعيه هک خاون دا و کې جزمانه دی به ټیک ده اوس به دلته څنګه صحیح کوي به عدت کې وا وتی خاون نه وجایز خو شبهتن وتی کړي دا شبهتن او شبهتن چې وتی شي او ماشوم پیدا شي دغه چا چې وتی کړي هغه ته منسوب به ثابت النسب لندنه لانه د سلی چې ویل زمانه دی التزمه د بزان معنی دا نسب د ماشوم لازم کو او دې لپاره طریقه مشته وله وجه واشتکنه بان وتیها هغه دا چې د سلی دا خزه وتی کړي به شبهتن فعل عدت پیدات کی الکه د بالغ کیسې ختم شولې خدواړه معتدی رجعیه او مبتوته وا وس نابالغ لراشه ټول برګوري ماشومه د طلاق بین ورته ملاو شوه دی او ماشوم او عدت کی په ماشوم پیدا شو ماشوم وق قریب البلوغ وکا دا ټکي ور سره وای خوان طلاق ورکو او باین ورکو عدت کې و ماشوم پیدا شو ماشوم به خوان ته منسوبي کنه وق دی موږ د حنف را اداره کنه همیشته کې دنه د طرفین را اداره مفتابه را اداره کنه همیشته کې دنه ماشوم پیدا شو څو میشته کې د طلاق نواله نه طلاق نه رئیس تا کنه همیشته کې دنه مطلب ته میشته و نه شورزي اته میشته دې میشته و میشته دې کې ماشوم پیدا شو به ثابت النسبی د مخد ماشوم کوم خوند ته به منسوب دی او څنګه به فرض کو منګه چې بس قریب البلوغ و بالغ شوی د وتی کړي دا او یا د طلاق نه بس بالغ شوی دا او د وتی کړي دا خو به شوبته نه وتی کړي مخکې دیر شوی کنه او دغه ماشوم بچی راوړو پوه شولې په توجه او کنه همیشته تیر شوی یا نه همیشته نه زید او به د ماشوم بچی وشو به د ماشوم کوم خاوند د طلاق چې ورکړل ته بنې منسوب ولی ماشوم عدت په میشتو تاسو ته پته را بچای ندرې میشتې چې تیر شولې عدت شو ختم اوس ماشوم خېټه کې کم از کم څومره موده ده شپږ میشتې نو نه همیشه تیر شوی یا د نه نه زید نه معلومیږي اوس دوه احتمال دي یو دا چې خاون وته کړی دا عدت کې او یو دا چې نه دي دغه نه پس وته شوی دی عدت نه پس زنا باندې او د دې احتمال زید دی یا دا شک دی شک را لینو شک سره نسب نه ثابتو او کنه همیشته کې دنه وا نبی د سی وایو مونږه توجه چې عدت کې خاون وته کړي به شوباتن او دغه د ماشوم پیدا شو پاتې شو له خبره چې عدت نه پس وته شوی به پیدا شو نو به غلطه ده ځکه چې عدت نه پس خو لا شپږ مشته نه دي تیر شوی څنګه پیدا شو پتن لګي پوه شوی کنه مجموعه څو مشته تیر شوی دي اتنیم اته کاته اتنیمی کا نو درې مشته عدت دي کنه نو به د عدت نه بس خو بینې مشته شولې نو عدت نه بس وته کړي به بچی څنګه پیدا شو نو بس بابا صرف دې ترواړو چې عدت کې وته کړي او په بشوباتین ده ها کنه همیشته نه زیات ټیم تیر شوی یا نه همیشته به د بل احتمال هم شته چې عدت نه بسته نو شک شو په ثبوت النص ثابت النصب کېدل کې به نه ثابتو دا اشاره ده طرفینو او دا مفتابه ده امام ابو یوسف رحم الله فرمای بار ګورئ دا بالغ یو حساب دی ښا 2 کالو کې دنه و بالغ بارک ویلی مبتوته کې ثابت النسب ده او که 2 کاله یا زیات وی نه ده هغه خوند وی کې به ده علم کنه فإن كانت المبتوته صغيره كشري مبتوته صغيره وا خدا سي صغيره وګوري مراهقه د مادر ویلی یو جامعو مثلوات چې دی به مثل سره جما کېدل شي پجات به ولدن ماشوم راوړلو ل 9 اشهر هم نه مشته کې نه مشته کې راوړل به من لازميږي یا د دې نه زیاتو کې کله به لازميږي حتی تاتي به د دې چې د خزرته کو کې به ماشوم باندې لقل من 9 اشهر ویلی مو کنه لك دا شاعر ایدا عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله وقال ابو يوسف رحمه الله فرمى يثبت النسب منه الى
سنتين پورې څنګه چې بالغ وا دا لري کا وجه سره لانها معتده وځکه دا معتده ده صدا او احتمال لري ان تكون حاملا چې دا دي حاملې څخه بلوغ د نږدې ده معتده ده احتمال لري چې حامله دي دا پشان د بالغ شو لکنه بالغ معتده احتمال له حاملې لري دایم لري نو حکم دا غي په دیم لګي پغي ور قياس کړل ولم تقر بانقضاء العده لا اقرار بانقضاء عده نه کړي نو فاشبهت الكبيره كبيره مقيس عليه صغيره مقيس علت مشترکه عدت کې حمل احتمال حکم ثابت النسب دو کالو پورې داغي او د دې بموي ولو ما طرفين وي ان الانقضاء عدتها د انقضاء د عدت د دې لپاره جهت متعینه شته کنه یار څو میشتي دیغه په خبرو پیږي کنه د دې د عدت لپاره خو متعین جهت دی چې هغه درې میشتي دي نو چې هغه تیر شولې او دا غي نه پس دا غدري میشتنه پس شپږ میشي یا زیر ټیم تیر شو ماشوم پیدا شو به خو به کې مضبوط احتمال پیدا شو چې دا غي نه بس شاوتی کړي نه رسېږي د دې د عدت د ختمېدو جهت معینه شته چې هغه میشته دي فبمضيها چې د درې میشتې تیر شولې يحكم الشرع يحكم ويا يحكم فیصله کوي شرع بالانقضاء عدت شو تیر شو او به وربر ګوره یو مسله ووري ټول چې به رخصي ویل زما عدت تیر شو توجه سی ویل لکه دې درې میشتو کې ویل عدت می تیر شو یا بالغ جنې د غي ویل مدرې هزار عدت می تیر شو توجه د دې د اقرار نه بس به شپږ میشتي یا زید ټیم تیر شو ماشوم پیدا شو د ټول اتفاق دی ماشوم بده دي خاوند ته منسوب کو څنګه دې اقرار او عدت می تیر شو اوس به منو نه پیږي په د چګوري کده خزي اقرار کې د غلطۍ می احتمال وي د دروغ وي او چې کله شریعت حکم ولګي چې عدت تیر شو په درې میشتو باندې او به د دې شریعت د حکم نه پس شپږ میشي ازر ټیم تیر شوی به بچي پیدا شي په طریقه اولا به د دې خزي خاوند ته منسوب کیږي نه رسېږي دغه چې خزي اقرار وکي عدت می تیر شو به شپږ میشي ازر ټیم تیر شي او ماشوم پیدا شي به خاوند ته منسوب کیږي نه د خزي د اقرار نه خو په دلالت کې د شریعت حکم قوي دی د شریعت ویل عدت تیر دی به شپږ میشي ازر ټیم تیر شو په هم نه ثابت النسب نه رسېږي او هو دا حکم د شریعت په دلالت کې فوق د اقرار د خزینه دی لانه زکا اقرار د خزي حکم د شریعت لا يحتمل الخلاف خلاف د غلطي احتمال نه لري او اقرار د خزي يحتمل لري وان كانت مطلقه طلاقا رجيا د ما تاسو الله مسلق هدايه مولا بیان کړی دا قدرت نه دکا کوم مسله بالغ معتده رجعیم بیان شولالتا او باینم بیان شولا او نابالغه صغیره هغه باینه بیان کړي وا خرجیه نه وا نه د دې څه حکم دی کې ما وې سفر ایم الله هم د بالغي بشانی غني بالغي څه چلولتا 2 کالو 2 نه زیاتو کې مو کنه دلتم دی او مونږ دې کې هم د قشن حکم به لګاو کنه همیشته کې دن دن ټیکو نه همیشته ازیتو به ثابت النسب نه وكما وإن كانت كشريوة دا صغيرة مطلقة طلاقا رجيا مطلقة وبطلاق رجعيا فكذلك الجواب عندهما الطرفين هم دقه رايد هلك خبر مورانه وکړه طرفين راي هم دغه رزړه پسړه نه همیشته کې دن ثابت شو ثابت النسب بي او کنه همیشته ازیت به ثابت النسب نه امام یوسف رحم الله خبر لګ بدلی هغه وی مطلقه رجعیه کې صغیره چې مطلقه رجعوي تر ویش میشتو پوری ماشوم ثابتيږي تر څومره پوری څنګه توجه دې عدت په میشتو ده کنه پچا نو کله د درې میشته اخیری ورځي کې لشي پق کې بيخي اخیری او سکند کې وتی کړي اما شوم د مور په خېټه کې څومره باندې کیږي 2 کالو پوری نو درې میشته او 2 کالو ویش میشته شوي کنه وګورئ وعنده يثبت الى 27 شهرا ثابتيږي به و او شلو میشته پوری لانه يجعل زکه وبګرځ ولې شدا واتی في اخر العدت کې وهي ثلاثه الاشهر هغه څو میشته دي ثم تاتي به ببراتک کوي په ماشو به راوړلو ماشوم له اکثر مدت الحمل کې هرکه سوچ مینو عبارت ته به وخت شي مړه التمي به ریکارډ کړل ان دې شوق سره می ویلو نو ریکارډ شوی دې خیر کې دا ریکارډ شوی نه کم زه دې
سوچ مې هلته لاړې ټول څور مې وران شو کوم ځای ته ورسېدلو لاړې زم ورک شو ولا بیخي لأنه يجعل واتيا في آخر العدة وهي 3 أشهر هغه درې میاشتې دي کنه عدت ثم تأتي به به دې خزي به دې ماشوم راتګ وکړو لأكثر مدة الحمل کې وهو سنتان هغه څو کال دي وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل كصغيري ویل عدت په دوران کې چې حامله ما او به خود بالغ په شان شو لزکه صغیره خو نه حامله کیږي څوک وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة فالجواب فيها بجواب بدي صغيرة وفي الكبيرة سواء وفي الكبيرة دسنه وفيها والكبيرة اول لك تاسو ویری نه دي کله چې عتب د اسم ظاهر په مجرور متصل معنی وشي اعيدت الجار جار به دوباره راوړی کنه مررت به وبزيد مثال ویلو کوم ده سواء لأن بإقرارها ذكر ذي بإقرار باندي يحكم حكم لكي ببلوغها ذي ببلوغ باندي ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين السنتين ده بنزم نمبر شوا تم ویلیو کنه بندا وادم کړي وا وکشه لکه دی وخزي خاون وفات شو دغه د خاون د وفات نه واخله تر 2 کالو پورې دن کما شوم پیدا شو 2 کالو پورې بس مړی ته به منسوب بي هغه پلاری حسابيږي میراث وغیرہ به مړی او کله وفات نه پس 2 کالو نه زیات ټیم تیر شو یو ورځ د بار 2 ورځې د بار 3 ورځې به ما شوم مړی ته نه منسوب کیږي به موږ فرضو چې دا د مړی د موت نه پس د خزه چاوته کړي دا ځکه کمړی وته کړي نه به 2 کالو کې دن شوی وای کنه دا 2 کال نو وخت له وسی منسوب کولای شو چې د موت د مخ کې وته کړي دا به په مړ لیم بده کار مړلې وګوره ويثبت ثابتي کې مناسب د ولد متوفى عنها زوجها ما بين الوفاه وبين السنتين بوري وقال امام زفر وي دل خبره د قياس موافق کړي وي توجه برګوري الکا څلور میشته او لس ورځې او شپږ میشته نه څو شولې لس میشته او لس ورځې کدی کې دن پیدا شو خو ټیک ده او کدی دومره ټیم تر شوی یاد دینه زید به ثابت نسب نه ولی د دې د عدت د تیرې دوم شریعت جهاد معلوم کړي دي لا څلور میشته او لا صغیره کې مونږ ویلو کنه د سیدا نو کلاش دغه څلور میشته او لس ورځې نه رواخله لا شپږ میشته نه دي تیری شوی مجموعه ور لس میشته او لس ورځې نه دي تیری شوی ماشوم پیدا شو ټیک د منګ بوایو موت نه مخ کې عملو او چې کله د دې نه زیات ټیم تیر شو نو په څلور میشته او لس ورځې باندې شریعت فیصله وکړه قصه ختمه اوس دې کې شپږ میشته تیر شولې یا زیات به موږ وې دا دغه نه پس وته شوی ویږي به اذا جاءت کله چې راتب کو دې بعد انقضاء العده بعد لیکنه پس د تیرېدلو د عدت الوفات نه لسته اشهر شپږ میاشتې ازید اثبت النسب نسب ثابتيږي ولی لان شرع شریعت حکمه حکم کړي به انقضاء عدتها بالشهور چې دې عدت تیر شوی ده په میاشتو لتعين الجهه ځکه دلته جهت متعین ده فصار كما اذا قررت بالانقضاء لك کوی چې انقضاء عدت باندې اقرار وکړي لسرځ او څلور میاشتې تیر شولې یا مخزه وې درې هزې متیر شو او به شپږ میشتونه یا زیات ټیم تیر شو ماشوم پیدا شي به ثابت النسبی هم ویلو نه به الا اننا كما بينا في الصغيره كم دا ویلو منګ ورته سوایو یار صغیره باندې څنګه ور قیاس کې غلطه خبره کې توجه صغیره کې جهاد د عدت بیخي متعین و درې میشتو بل څو او دلته نه دی متعین دلته خو حملم کې دل شي وځي حمل سلام دی او میشتو سلام دی دلته متعین دی د میشتو مسله نه د دوړو احتمال له دا خبره څنګه منغو توایو لأننا نقول إلا أننا نقول لانقضاء عدتها جهة أخرى مشتركة أو وضع الحمل بخلاف الصغيرة لأن الأصل فيها عدم الحمل اعتراض وكاعتراض هغه هم عامله جوړې دي شي کنه هغه عامله نشي جوړې دي وخت مونږ ویل چې عامله به حکم د بالغی کی ویلی مو کنه اقرار وکړه جواب ارچا د اصل فیصله کو اصل هغه کېداره چې حمل دي نه او اصل بده کېداره چې حملي ځکه نکاح سره باره کیږي ما شومانو د بوته لپاره
اصل دې کې دغه دغه په دواړو کې فصل خبره وکړه لأن الأصل في عدم الحمل لأنها ليست بمحل قبل البلوغ ځکه دا محل ده حمل نه د بلوغ نه مخکې لنډه دا ده وفيه شک څه پکې راغلی په یعنی دا صاحب حمل شته که نشته شک شو پکې شک کار نه کېږي وإذا اعترفت المعتدة بره ګورې لکه معتدي اقرار وکړلو جی زما عدت ختم توجه به د دې د اقرار نه پس لا شپږ میاشتې نه دي تېرې شوې او ماشوم پیدا شو شپږ میاشتې او ماشوم پیدا شو معلومیږي دا خبره غلطه کړې ده چې عدت مې ختم پته نه خبره پوه شوې که نه اقرار یې وکړو زما عدت څه شو او بله شپږ میاشتې د اقرار نه پس نه دي تېرې شوې 5 میاشتې پس د اقرار نه ماشوم پیدا شو نو ته وایې دا خبره دي کړې غول دي خوړلې دي او د سپو دي خوړلې دي دا ماشوم چې دی دا ستا د خاوند نه ثابت النسب دی او دا خبره چې عدت مې ختم دروغ دی ویلي چې عدت دې ختم وې نه به د ماشوم ستا د عدت نه پس ته چا وتې کړلې چې ماشوم پیدا شو دومره زر شپږ میاشتو کې دننه پیدا کېږي انسان که وتې کړی خو نه پیدا کېږي وګورئ وإذا اعترفت المعتدة کله چې اعتراف وکړي معتده بانقضاء عدتها باندې ثم جاءت به راتګ وکړي به ولد باندې لاقل من 7 اشهر کې يثبت نسب او نسب ثابتيږي ولانه ظهر كذبها دروغ ښکار شو کا بيقين فبطل الاقرار بباطل شي وان جاءت به ها توجه اقرار وکړو عدت ختم به شپږ میاشتې تیر شولې بعد الاقرار یا زید به ماشوم پیدا شو به د دې خاوند ته منسوب کیږي ځکه به مونږ وایي څنګه چې عدت ختم شوه مخې سره به څوک سور شوه کوم کسته شیر شو کا څنګه چې عدت تیر شوه مخې سره به څوک سور شوه خلم دې کنه هغه سره به سور شوه دې حق یو وګورئ وان جاءت به لسته اشهر لم يثبت ثابتيږي لانه لم نعلم ذك من علم نشتري ببطلان الاقرار چې اقرار باطل له لاحتمال الحدوث بعد او ذك احتمال حدوث د عمل بعدهم ټیک دی بعد الاقرار وهذا اللفظ باطلاقه درته ويدلته تا معتد ولا كما معتد ده مړه بخپل اطلاق جاری ک کنه دا بخپل اطلاق باندې يتناولو شاملېږي کله معتد ته کاغه رجعي وي کبای نه پويږي په متوفانه زوجها وی کوي وي لاندې لیکلي ولا سما حاشیه کې سواء كانت معتدة يعني سواء معتد من طلاق رجيب او كباين بلا شور او بالحيض بي راځي ورلا واذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت كم زيد نسب عند ابي حنيفه رحمه الله الا ايش يشهد بولادتها رجلان او رجل وامراتان ما تلک برو ګوريږي یو خزه اوس مسله دا تر اوسه پورې هم دا شی وغغولو چې معتدین سبب ثابت وي خاوند ته دا ویلو کنه اوس کله به ثابتيږي مطلقاً کنه چې شرایط ولشتره امام سی وې درې صورتونه کې بر ګوري چې گواهان گواہی ورکی چې عدت کې د دې دا بچي پیدا شو دو گواهان یو سړی او دو خزي دو سړي یو سړی یا دو خزي پوه شئ په یو یا خاون اقرار کوي ولله چې زما د معتدی حملو یا دو شو کنه یا حمل ظاهر او خېټه بل سیدلې وا عدت کې ندی درې صورتونه کې گواهانو گواہی ورکړل یو یا خېټه بل سیدلې ودوا یا خاون اقرار کو چې حمل مې دې د معتدینه حامله د زمانه په دې درې وړ صورتونه کې چې ماشوم پیدا شو خاون ته منسوب وي او کنو به خاون ته نه منسوب کوو پوهیږي به ځکه به پته نه لګي ته خو چې لکه معتدی بچی چی سوالدار دا خو پلار ته منسوب کیږي کنه نه دلته دا خبره ده چې دا د دینه پیدا ده کنه د اصل کې دا مسله ده یعنی دا شکی ده چې دینه پیدا ده کنه که پیدا دي یقیني به ټیک ده ځکه دا خو فراش قوي دی خو شک بده کې رشي دی راوړم دې کنيم دې پوهیږي به او صاحبین وای مړې یو کس که گواہی ورکړل چې مونږ ولیدل چې دینه پیدا شو یوه هغه داینه گواہی ورکړم کافی ده واذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نبا ثابتيږي نسب عند ابي حنيفه رحمه الله الا اي شهدا مگر دا چې گواہی ورکی به ولادتها باندې دو سړي او رجل و امراتان ورکی الا ان يكون هناك حبل دا من ویلو یو صورت شو دویم الا ان يكون هناك حبل ظاهر
یا دا چې حمل ظاهر وي دریم او اعتراف من قبل زوج وي دي صورتونه کې فیثبت النسب من غیر شهادت مسابتی کې د اخر دوه کې ولني کې شهادت سره شو وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله يثبت في الجميع کې مسابتی کې بشهادت امراه واحده موږ چې ته دایانه وایو وجه سره داغو دلیل لاره یار فراش قائم دی کنه یار فراش څه دی فراش پیژنې فراش څه ته ویل کېږي کېدل خزه بدسي انداز باندې چې څنګه ماشوم پیدا کیږي بغیر د داوی نه خاوند ته منسوب کیږي خوانې درنه کو کېدل د خزي بدسي انداز باندې چې ماشوم پیدا کیږي بغیر د خاوند داوی نه خاوند ته منسوب کیږي د فراش وي به دې کې څلور قسم دی یو پکې اقوا دی غد عدت والا دی دا چا دی به تقسیم کوي ان شاء الله ځکه فراش قائم دی ولی قائم دی عدت قائم دی بقيام العدت او هو او دا فراش ملزم د نسب دی چې ګوري دوا فراش قائم دی ولی عدت قائم دی ټیک شو به فراش چې دی ملزم د نسب دی ترڅو چې فراش وي ماشوم پلار ته منسوب وي دلته دی والحاجه الى صرف خبره دی ترا چې خزینه پیدا شو کنه شو او دې کې دی خزي خبرم قبليږي حاجت چې الى تعین الولد ته دی چې انه من هاده کنه دی فيتعين ماشوم متعین کیږي چې د دې خزینه دی بشهادتها باندې دی وی خزي بغوي لکه په حال د قیام د نکاح کې د قصه ده حالان کې نکاح چې کله قائم ای کنه الته فراش به قوي وي اقواني دا قصه به کوم ان شاء الله ولي ابي حنيفه رحمه الله بار وګور امام صاحب ډېر مزیدار خبره کوي ترڅو چې عدت وی فراش وی دم منما فراش ملزم د نسب وی دم منما خو به دلته خو عدت ختم شو کنه یار څنګه چې ماشوم پیدا شو عدت څه شو چې عدت ختم شو نو فراش څه شو ختم شو کنه شو اوس دې ماشوم اثر نه او الزام دی په پلار باندې چغته منسوب کو ندی پر پورا گواهان پکار دي نه پويږي وګوره لکشان ولي ابي حنيفه رحمه الله ان العده تنقضي باقرارها ختم شو کنه شو چې کله د اقرار وکړو د څه به وزل حمل اقرار یې چوکو والمنقضي چې کوم شي چې ختم شي ليس به حجت نه دلیل نشي جوړولې فمست الحاجه الى اثبات النسب حاجت ویښلو نسب ثابتولو ته ابتداء نو پيشترط کمال الحجه شرط پکې کمال حجت د برګور اصل کې خبر په څلور قسمي هدا اصول الشاشي کې د سنت په اخیره کې وړو کې فصل لګولې دي څو قسمي یو حقوق الله کې یادمي الته د هر چا قول معتبر دی چې عادل وي یو کس قول معتبر دی مېش راخته لیکنه ده د نمبر حق لبد د دې به درې صورتونه دي یو هغه چې کې الزام محض وي پتا مانی ضرور به پوری دي دې کې عدد هم شرط دی کم از کم دوه کسان یا یو سړی دوه خزي عدالت هم شرط دی دلته دا غنه دی ښا الزام دی بخون مانی ماشوم ته منسوب دی پیږي به ها دریم نمبر چې الزام بالکل نوي نل تبه د هر ممیز قول معتبر دی او دریم نمبر من وجین الزام من وجین نه نصایبین و بهم د هر ممیز مقبول دی امام سی وی عادت یا عدالت کیو شرط دی قسم ویلی کنم دی وګوره فيشترط كمال بخلاف ما اذا كان ظهر الحبل دا چې کله وی ظهر الحبل دی کنه حمل ظاهر وی او صدر الاعتراف من الزوج وی به مده خبره واضحه ده صرف تعین ته ضرورت دی هغه یو قسم کیږي ځکه نسب خو به ثابت دی د ولادت نمخ کې او پاتې شو تعین هغه ثابتېږي به شهادتها باندې پوه شولې به